السلام علیکم. نوی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو. امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. میاوالي کې ډېر زیات ظلم شوی او ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه. د 7 ورځو ماشوم ملول ظالم پلار 15 ډزه ویشتې وه او ډېره په بد مخال باندې مړه کړې وه. په دې وجه باندې مړه کړې وه چې زما لومړنی اولاد زوی ولې پیدا نه شو. دوستانو د هغه ماشومې مور په هسپتال کې ډېره په بد حال باندې پرته ده. په هسپتال کې په چغو چغو باندې جاري وایي زه له حکومت نه دا یو درخواست کوم چې حکومت زما خاوند پانسي کړي، ځکه چې زما د زړه روټۍ ډېره په بد حال باندې مړې کړي دي. دوستانو نورې دغه مور څه خبرې کړي دي، ټولې خبرې درسره په دې ویډیو کې شریکوو. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره له خبرو نه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان څخه خامخا وخئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. میاوالي کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه. ډېر زیات ظلم شوي. یو ظالم پلار د لومړني اولاد زوی نه کولو په وجه باندې خپله د 7 ورځو ماشومه لور ډېره په بد حال باندې مړه کړې وه او بیا د هغې نه بعد هغه ظالم تښتېدلی و. دوستانو د میاوالي پولیس د هغه ظالم په نیولو کامیاب شول او هغه ظالم یې ونیولو. دوستانو هغه ظالم چې کله دغه میاوالي پولیسو ته خبرې وکړې نو پولیس ورسره په سرو سترګو په ژړا شول. داسې دغه ظالم پلار څه خبرې وکړې چې پولیس ورسره په سرو سترګو په ژړا شول. دغه ظالم پلار ورته وویل چې زما کله واده وشو، د واده نه بعد ما په خپله ښځه باندې ډېر زیات ظلمونه کول. د هغه ظلمونو نه بعد چې کله زما لومړنی اولاد وشو، ما خپل اولاد په خپلو لاسو باندې ډېر په بد حال باندې مړ کړو. وایي چې ما له هر یوه سزا راکوئ، زه خپل سزا ته تیار ناست یم، ځکه چې زما د ډېره زیاته غټه ګناه شوې ده. زه په ځان باندې نه یم پوه شوې چې کله زه په خپل خوش اواز کې راغلم، بیا زه په خپل خوش په اواز کې ډېر زیات په ژړا شوم او خپل ځان راته ډېر سپک ښکاري. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان څخه خامخا وخئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.